بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب نننی سبق د مسواک باندې کې دا چې د مسواک څه اهمیت او څه فضیلت ده په دې حدیث کې عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د مسواک اهمیت او فضیلت نقل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي السواک مطهرة للفم، مسواک دا د خولې لپاره زیات صفا کوونکی ده او مرضات للرب، د رب لپاره الله جل شانه لپاره زیات رضا کوونکی او خوشالولو والا شای ده. یعنی مسواک کې یو دا زیات خولې صفایي کوونکی ده او دویم مسواک د رب زیات خوشالونکی شای ده. پورا د هر یو شي د حسن لپاره هغه دوه پهلوګانو دوه طرفونو ته سوچ کی. یو خدا څه هغه شی د دنیا زندګۍ لحاظ سره فایدهمند او کنه ده، عام خلقو ته پسند او کنه ده. دویم دا چې په هغه شي کې د آخرت څه اجر او بدله شته او کنه شته. دنیوي لحاظ سره په دې کې فایده شته او کنه، اخروي لحاظ سره په دې کې فایده شته او کنه. هر یو شي کې سړی دا دوه شیان خامخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسواک باندې کې دا دواړه خبرې ذکر کړي. دنیوي لحاظ سره هم په دې کې فایده ده، اخروي لحاظ سره هم په دې کې فایده ده. دنیوي لحاظ سره په دې کې فایده ده چې دا خولې صفایي زیاته راولي. ډاکټرانو هم طبیبانو هم په دې باندې ریسرچ کړی ده چې دا مسواک دا د ډېرو بیماریو لپاره شفا ده. په دې کې چې خولې څومره امراض بیماری دي هغه مسواک په دې کې شفا ده هغه بیماریو لپاره. او دویم د رب د خوشحالولو ذریعه ده. طهارت او نظافت لپاره، پاکوالي لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم شیانو زور ورکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طهارت د پاکوالي زیات تاکید سره حکم کړل. نو څه کوم شیانو لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم او تاکید کړی ده هغه کې یو مسواک هم ده، ځکه چې دا هم د طهارت د نظافت یو طریقه او ذریعه ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایي چې که چېرته ما ته دا یاره نه وه چې د ما په امت باندې به مشقت پریوزي، زما امت به په مشقت کې پریوزي، تکلیف کې بشي. که دا یاره ما ته نه وه نو ما به خپل امت ته د هر مونځ دپاره مسواک کولو حکم کړی، هر مونځ دپاره د مسواک کولو حکم به کړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نو دې نه اندازه لګي سړی غور وکړي چې د مسواک څومره لوی اهمیت او فضیلت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر مونځ دپاره د مسواک حکم کوي. خو دې وجې ونه کړو چې د ما امت هغه به په مشقت کې